بعد السجون ده کافرو د تفصیل حاصل او د کافرو تجارت په مضبوطیږي نو هغه نه بیا ځان ساتل سړي لکه دې زمانه کې علما او د قادیانانو د دې مصنوعات ما اخلي د يهوديانو مصنوعات ما اخلي نو دا سوال راځي چې چینیان واخلي دا ما اخلي یو څنګه کافر دي کنه نه یو خدای دی چې دوی ته د خدا ستاسو دشمنی در سره کې هغه سره نه کوي دا ستاسو دشمنی کوي تاسو سره دا ستاسو محاربین دي ال محارب نه دي دا چې دا پیسې موږ د مسلمان خلاف به استعمالوي بعض امور کې او مقصد دا چې تاسو محارب کافر دي نو دا هغه تقویت بنور کې دا هغه کمزوري کول پکار دي نو دا چې معاشي ته کمزوري شي يرى ذا حديث ما تنري ماذا احذروا على ثلاثة أصناف النقام الفقراء المدهنين العلماء الغافلين غافلون بذكره المتصوفين الجاهلين دا ما تنري ماذا يوم ما شوم تست اپریشن دي لاهور تتلي الله دې ورته صفات الله دې جوړ مته کې مبارک شاه صاحب هاشمي پات شوی عدالت عنایت الله شاه چې زموږ شاګردان دي هغه والد دي او ډېر نیک سره مبارک شاه صاحب ډېر نیک سره موږ سره ملاقات هم شوه موږ د زموږ ته په بار راځو او عنایت الله شاه صاحب زموږ ډېر څه دي شاګردان هم دي او دا ډېر نیک سره او ډېر صالح انسان واو ته کې له مغفرت نصیب الله دې آخرت درجات نصیب الله دې وارثان بچو له صبر ورکړي الله دې د فتنو آفات او هموم احزار أخذ الآخرة لون درجات مقامات نسبين برحمتك يا رب سوف منفرد درسونه كده مسؤول بيوم إذا بعد درسل فقال كفار الدوست نشي جاكر الجنة في غنيمة فغينة روي أهل الكتاب نت زمانة كده يجيب خبره وكلا لكن سمع أهل الكتاب دي كنا ورنن سبا د برتانیې او د امریکای د اهلي کتاب اکثر دهریان دي خدای بالکل نه مانی بلکې احتیاط وکړئ چې پوره د تفکر له د کتابي دی بیا د حق او چې دا معلومات پوره د ځدی شوی په جنوب ته کاوه په پدې شاه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن ابن هذا الزيد وعبد الله عن ابن حكيم فإن يدين يومين وقوله فاصبحوا يوما یو پیشن وی ون کړي ولا حسن په حق کې هذا سيد قول اهل الجنه تیر شوی یا دا مشر دی اعتبار لما يكون يوم مقتب مشر ولعل الله يفتح به بين فئتين عظيمتين او بالذكر هذه من المسلمين وقوله فاصلحوا بينهما يعني غرض دا امام بخاري رحمه الله عليه ترغيب د صلح دی کوشش کوي وګورئ عناوین بس قاضي وکي دا یو غرض یو عنوان بدلای نو مخکې د صلح ترغیب ورکاو او دلته منقبت د مصالح کوي د صلح ترغیب شو منقبت د چا ذکر کوي د مصالح کې صلح کوي استقبل والله کله علي وفات هذا حسن قوم مشر نو د ډېر لوی ځخکاري راوسته د معاویه سره په مقابله الحسن بن علي معاویه پسې بکتائب لخر جمع کتیبه تمنا کتیبه لخر تاو کتب جمع ته وی ډېر نفوس پکې جمع دي او یا کتیبه ځکه وته وی دې کې ډېر نفوس جمع شي وي امثال الجبال لا مبالغه غر لوی او غر مضبوطی او تشدید کې تشبیه ورکړي غر غټي نو په کثرت کې تشبیه ورکړي نو عمرو بن العاص دا د معاویه خاص مشیر هذا معاویه خاص مشیر او ورتسوي اني لا ارى معاويه سيفتوي زمين ذات الاخكار لا تولى دا بشانه کې بالکل په ونه تحتیلی شي حتی تقتل اقران هذا دا بوي اقران مثل زموږ دا بوي دغه حضرت معاویه سره زور ورکو چې تکړه نور مرګري پیدا کړل الله فقال له معاويه
وكان دا مقولة حسن بصري دخا حسن بصري وي وكان والله خير الرجلين معاوية فالإدوار كيف عمر بن العاص ومعاوية دو كثاريات ده دي فكيخو لكذا معاوية المقصد ده صلح ديوشي أو ده عمر بن العاص مقصد سو دي راتي زام إيه عمرو بن العاص إن قتل هؤلاء فإذا أبوي هذا ما لا بلد وهؤلاء أو وفر أولي يا ما دي أبوي مرد مستفادة من لي بأمور المسلمين يا من المسلمان ده أمور ذي مدى من يتكفل لي أو من لي بنسائهم من لي بذاعتهم ذاعين مرض مكي ندي خاء بشي أبستنى بيجي فدا يوم اللي ملك طولنا أهم خلق مشران نبي هذا مسلمانان بستكي أمور بستكي بشي بستكي مطلب دا چې د مرګونو نه بهتر شي څه دی صلح فبعث إليه رجلان من قريش بنو عبد الشمس يا عبد الرحمن بن سلمان بن عبد الله بن عامر الأدوار اللي الحسن سيبت زي صلح والصلاة فقال اذهب إلى هذا الرجل حسن فعلت عليه الصلح وقول له أو قول له في الصلح واطلب إليه في الصلح فأتياه دوار فدخل عليه فتكلم مذاكرات وقال الدوار للحسن قال له قول معاوية وطلب إليه منه الصلح فقال حسن سيبوتوي إن بنو عبد المطلب من يود عبد المطلب أولادي رسول الله وبارك رشداناني نمون أغا قومي في منك خلق بيغمبر رولي نمون بناساكي من مزبوط خلق قد أصبنا من هذا المال من حاصل كريد أعمال فسبب خلافته إذا كان مال ممسر بيت المال كده چا پذريم حاصل كريد خلافت نمون کے پگٹم د شریعت مطابق پیگو او پلگولم د شریعت مطابق پیگو دا مطلب وإن هذه الأمة قد عاصت في دماغ نسبت قبل سوق زمون پزیشو نو دا مال کې بخیانت کوي ګټه کې به خیانت کوي او پلگولو کې نمبر ولې ذکر کوي دغه اشاره دي چې جګړه د مال ده موږ تر چې څوک جنگ کوي نو مقصد نشته مقصد څه دی موږ بنو عبد المطلب يحق زمون کې د پیغمبر وارثان هو خلق چې کوي مال پسې مونږ مال پسې طریقه لګیا په خاصه طریقه د خلافت او لګوي هم په طریقه د خلافت خلق په ناجایز بهر په ناجایز ولګي بین هذه الامه قد عاصت فاسد په دماغو کې بلش قال يوسف انه ومعاويه يعرض عليك كذا وكذا صلحا ويطلب اليك الصلح ويسالك الصلح قال فمن لي بهذا لا من بسوي فذو صلح ذاك لك رزقكم او دي بیا ما حمله کې بیا بسوي قال نحن لك به منذ زمنا فما سأل سؤال ونفع حسن بدوام وشيء إلا قال نحن لك فصالح الصلح الصلح البنيان ذاك اشبار ما يحتفظ بادشاه اتفاق راولو اشبار ما يحتفظ بمعاوية سيد بادشاه بريدا ابو شبه کار پیش دا خلق په دې متفق ومکه سره شو معاویه سي والی شو او دې بادشاہ شو خدای بیا زهر ورکړي شو ما ته مسمو مته شپه میاشتو کې دنه او زهر ملو شو قال الحسن وقد سمعت ابا بكر يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعتن من ابي فاتو او اخبار به فخلق مره وعليه كلمه ويقول ان ابني هذا سيد والدنيا كيف بشر بعيد او جنات كيف ولعل الله ينتهي بين فئتين عظيمتين من المسلمين برا ودور المسلمين الاصلاح وشقاه قال ابو اجتهاد غلط وكان قال ابو عبد الله قال يا ابي عبد الله كما مدين ما صح عندنا ثمار الفتن النبي بكر بهذا الحديث الذي حسن ابو بكر الثقفي شبا فرسلي امام د فیصله د صلح يشير اشاره کدا چې صلح او کی اشاره ده معنا مې وکړه صلح او کی د دوه کتابو په کومه طریقه مشوره نه ده مراد مشوره اشاره ده او چې قال حدثنا اسماعيل بن ابي وائل قال حدثنا سليمان بن يحيى بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابو الرجال وتذكروا الا زمن الكل بالغان ان عبد الرحمن قال سمع رضي الله تعالى عنه وعن تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم بالباب عاليه ريحه كده اواز شتو اصواتنا ايوك طلب وضعك وتماتا وضعك فريدا ويتلبى رفقك وفي شكل البلا سلوكا أبل ولا إلى أفعال فرجع عليه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي صوب دي أغا تلسق تنفق بيقولي إني كيبانكو يا غلط ما تفريد لا قلني كيدا ولي قسم فريد فقال أنا لا خزيما يا رسول الله فله أي ذلك أحد فجتيخ وخيدي
سخت یا خو دې را نه درا کې څه بوته پرې دې ودا پته وي یعنی تا بوله ور فورا نه مالو اشاره تنخوا دې کې نه توبل دې کې بوته چې اشاره به بیا دې ودا کړې شابه او دې په هغه د مالا نه په کې کارته نه کامیاب دی یا نه یا دې په الله کو نه دی ما هغه دی چې هم دا حدیث دقت وکړه ها واشار بيدي كانه يقول النصف فاخذ نصف ما عليه وترك النصف ها اشاره دي کې څه حقیقت په انصاف وکړه یو په ترخدونه وي ها وإني حدثنا إنهم خلقنا ولدنا فنحن من أبي بكر وأوصانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس بار أندام صدقة شكرية لوجنا أندام قال فإذا في شكرية صدقة كل يوم تطلع في شمس يعدل بين الناس باب صدقة شو هذه مناسبات شو صلح بالعدل ها دا مشوره ورکاو مخکې اشاره جدا معنا ده مشوره ورکاو بابا بإنكار وقول او دې مشوره ورکي حكم عليه بالحكم البين بياتكم واضح حكم بها اليوتي ها ومن حدثنا بما خلقنا كريما من دون خلق يعود بن زبير ان زبير كان يحدث انه كان رجلا من الطريق السهل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلام فلسطين تنجستان في دعوه في سيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اول خمس ورقه استدير زياد پټي مړه کولګي مونږ ورته غوړندې دې یاد لري چې هغه اونه منله بیا ولا پوره بیان طریقې سره پوره حق ورکوي پوره توبه راځه ها ثم أتينا ذلك فقال يا رسول الله إن كان ذلك فقد من عند الله وإن على ما أنزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حقه من جبريل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أتى على جبريل أشار يقول من طريق فلما أخبر من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل حقه في سنة قال رسول الله والله ما أخبر هذه الآية التي كان كذلك فلا ربك اليوم من حكم الحق وكفر ما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويصلي وتسليما فرسل بين الخلفاء والحج ميراث المجالسة لذلك وقال ابن عباس نبات يتخلف صلح بين الغرماء واهل الميراث والمجازفه في ذلك الا کدی مجازفه هم جائز مجازفه دا غیر شل منه کجوري کې دي زمداري ری والا کته چې دا خوري باشو ډیری خو پته نه لګي چې شل منه دې کم دې که زیات ته پیږي دا خو مزابنه ده نه دا مطلب نه دا بدل نه دي دا والا باقي وبخا هغه مطلب څه چې دا واخله دا هغه په عوض نه دي دا ولا باقي وبخا په دې به محمولو ما د شان د مسلمان سره دا خایيږي چې د بډیر منځونم کړي روجي به نیولې نه کې به کړي ارث به کړي خو غریب دینو دا پیټه بوله پکې دغه د شان د مسلمان دا خایيږي چې دې بس صحیح تجارت کوي دې بس صحیح صلح کوي په ګناه به نه کوي نو مبادله به نه جوړه ها دا واخله باقي بخا ها دې کې تیر شوی دی یو توي لکه دین تاسو د پلار د خرسته وصول کا او دا عین بدماشي ان توي احد المالک الا صاحبي دې شوی دی چې ما تفصیل ویلې تاواکه ها قال کې تیر شوی ها دقلها الى ډیره والا بس فقط نه درته باقي وبخا النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدنا بلا تدعوهم وتقوم في كلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا معه وصفوا فجلس عليه من عبد الله فقال وعلماء فأوفيه فقال أبو على أبي ذنب إذا قبله وقبله فلما عجبت ثلاث معجبة وستة أو تسمع عليكم شرفا فأوفيهم على الله صلى الله عليه وسلم وفرشته لا يكلمهم وضحك وقال يا جبل أرى في وعمل أخبرهما فقال لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سيقول ذلك وقال كما بحث عن ذلك ولا تغفي ولم يسرق قبل ولا تغفر وقال وسلك عليه عليه ثلاثين وصلنا وقال من كان يوم عن ذلك ولا تغفي دا خو تیر شو مخکې دا خو مبیازه فتنې ورکو د جابر بعضې برات اختتام ته اشاره دقه دی کې پلارې مړ دی د جابر او څوک برات اختتام وروسته جوړوي وروسته پکې راځي قم فقضه نو هلته خو فقضه معنا پوره ورکا خو قضا الموت هم اطلاق کېږي فقضا علیه پوهېږې په خبره برات اختتام ته هغې کې هم دی او دې کې هم وروسته را روان دی الثاني والعين هلا العين مقابله کې عين ورکول
Terima kasih.